أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أو يقينا أغستل دا الله تعالى مضبوط وعدا بخواد بني إسرائيلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا او مقرر کړیو منګه د دوینا 12 مشران 12 سرداران پوهان خلق وقال الله إني معكم او فرمایلیو الله تعالی چې بشکا زیم ستاسو سرا لئن اقمتم الصلاة کچر تاسو قائموي مانزلرا وآتيتم الزكاة او ورکوي تاسو زکات لرا وآمنتم برسلي او ایمان راوړی تاسو پر رسولانو زما وعزرتموهم او تاسو تعظیم کوي د دې انبیاء او د دې رسولانو یا معنا ده او تاسو امداد کوي د دې پیغمبرانو د رسولانو واقرضتم الله قرضا حسنا او تاسو قرض ورکوي الله تا کل قرض لأكفرن عنكم سيئاتكم نخام خاب زوران کم ستاسونا هغ گناهو نستاسو وار گناهو نستاسو ولأدخلنكم او خام خاب داخل کم زتاسو لرا جنات باغنتا جنتنتا تجري من تحتها الانهار چه بهیگی بلان دن هغین نهرونا فمن کفر بعد ذالک پس چاچ کفر وکو چاچ انکار وکو ورستو د دینا ورستو د دی مضبوطی وعدینا منکم ستاسونا فقد ضل سواء السبیل نو یقینا ورکشود دن لار نیغا دید نیغ لارن خطا شو فبما نقضهم ميثاقهم فسبب د اغه ماتولو د دوی اغه وعده خپل لرا لعناهم من لعنت ولګو په دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسيه او من وګرزول زړونه د دوی سخ کلک يحرفون الكلمة دوی بدلولو اغی کلماتو د انجیل لرا کلماتو د الله د کلام لرا عم واضعه دا غخپلو زیوننا ونسو او دوی یر کړلو یا دوی پریخ ودلو حظا مما ذکروا به یولو یحسا د هاغنا چې نصیحت کوله کېدو دوی ته په هغه سرا ولا تزال تطلع على خائنة منهم او همیشه به اطلاع درکولې کیږي تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی خائنت منهم پاغی خیانت او پاغی ٹگید دوی باندے الا قلیلا منهم مگر لگ دوی ننا لگ پک ٹگمار نو خیانتگر نو فاعف عنهم بس معافی کو دویتا وصفح او اعراض کوا مخ اڑود دوینا ان اللہ یحب المحسنین بیشک اللہ تعالی محبت ساتی دنیکی کون کو سرا دنیکو کارو سرا ومن الذين قالوا او باز د دوی نه هغه کسانو قالوا چې غیب ویل انا نصارا بشک مونږ یو نصرانیان اخذنا میثاقهم مونږ واغستلا بشک مونږ واغستلا د دوی نه هغه وعده لرا فنسوا حظا مما ذکروا به پس یہ رکڑ دوی یولو یحسا مما دهاغنا ذکروا به چی دوی تم نصیحت کولے کے دو پہاغی سرا
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء پس منگ واچولو بینهم پمینز د دوی کی دشمنی لرا والبغضاء او بغض لرا الى یوم القیامة ترز د قیامتا وسوف ينبئهم الله او زرد چه خبر بور کی اللہ تعالی دویتا بما كانوا يصنعون دهاغ سچ دوی بکول یا اہل الكتاب اے اہل کتابو قد جاءکم رسولنا یقینا راغلے دے تاسو تا رسول زمنگا یبین لکم چی واضح بیانوی تاسو تا کثیرا مما دیر حاغ مسئلے کنتم تخفون من الكتاب چی تاسو بپٹول حغد کتابنا ويعفو عن كثير او عفو کوي معفي کوي دا غډيرو خبرنا قد جاءكم من الله يقينا راغله د تاسو ته جانب د الله نا نور يورنا وكتاب مبين او کتاب بیانون کے واضح بیانون کے نور نہ مراد دلته حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم او یاتنا خود قرآن پاک مراد وکتاب مبین دی بیا خو وضاحت او تفسیر دی یهدی به الله من اتبع ہدایت کوي الله تعالی به پدی کتاب سرا من اتبع هغه چاته چې تابعداري کوي رضوانه درزامندی د الله سبل السلام دا غلار د سلامتیا ويخرجهم من الظلمات الى النور او روباسی اللہ تعالی دوی لرا دا غتیرو دا کفر او دا شرک او دا ناپرمانونا الى النور اغیر رنا دا ایمان تا رنا دا ہدایت او دا خکلی اعمالو تا بإذنه بحكم خپل یا بتوفیق خپل سرا ويهديهم او خاي الله تعالی دویتا الى صراط مستقیم غلار نیغا یا ہدایت کوي الله تعالی دویتا د نیغ لارې لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يقينا كفر کړه دے هاغي کسانو قالوا چ ويل دوی ان الله بشك الله هو المسيح ابن مريم هغه دے مسیح ابن مريم قلت ورت اے نبی علیہ السلام فمن يملك من الله شيئا سوک مالک دے پا مقابلہ دا اللہ کے شیئن دا ذرہ برابر سیز ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم کچرت ارادو کی اللہ تعالی چوفات کی مسیح ابن مریم علیہ السلام لرا و امه او مورد دلرا ومن او حقی چالرا فی الارض جمیعا چی دی پدیزم کٹول پٹولا نسو کی تین اخلاص ولیشی وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا بارا دا بادشاہی دا اسمانونو دا زمکی وما او دا حاغس بینہما چی دی پا منز دا دی دوارو کے یخلق ما یشاء پیدا کوي اللہ تعالی هاغس چی اغواڑی واللہ علا کل شیء قدیر او دے اللہ تعالی پا ہر سیز باندے قدرت لرن کے قادرہ وقالت اليهود والنصارى او يلب يهوديانو او يلب نصرانيانو نحن ابناء الله من يو زامن دا الله يا من يو اغم مقربين دا الله واحباؤه او يمنغا محبوبان دا الله
قلت ورته اے حضور صلی الله علیه وسلم فلم يعذبكم بذنوبكم ولی عذاب در کوي دغه الله تعالی تاسو ته په سبب د ګناهونو تاسو بل انتم بشر ممن خلق بلکی یی تاسو انسانان د هغه چا نه چې پیدا کړی دی الله یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء معافی کوي الله تعالی بخي الله تعالی چاله چې وغواړي او عذاب ور کوي الله چاله چې وغواړي ولله ملک السماوات والارض وما بينهما او خاص الله لره د بادشاہي د اسمانونو د زمکي او سجده دی په منس کې دی و الیه المصير او خاص دغه الله طرف ته واپس تللی ورګرځیدل دی یا اهل الكتاب اے اهل کتابو قد جاءکم رسولنا یقینا راغله د تاسو ته رسول زمونږه نبی علیه السلام یبین لکم چې واضح بیانوي تاسو ته علی فترة من الرسل په هغه زمانه د بندوالي د رسولانو د انقطاع د رسولانو کې ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير د بار د دې چې تاسو ونوي بیا ما جاءنا چې نه دی راغلی مونږ ته من بشیر ولا نذیر نسوک زیر ورکوونکې او نسوک یروونکې فقد جاءکم بشیر ونذیر پس یقینا راغلی دی تاسو ته زیر ورکوونکې او یروونکې والله على كل شيء قدير او دے اللہ تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکې قادرہ